مزدور زما ځواني خو مزدورو خوړی زما بېدسته زندګي وه خو بچو وخوړه پلار مې مزدور و زه مزدور یم زما زوی هم مزدور داسې پیړۍ په پیړۍ شوی موږ نه کم یو کس و چې مې د ژوند یو ضرورت پکې ترسره نه شو د غربت بوج چرته راکوز زموږ د سره نه شو. 1 مئی یوم مزدور مونږ ته د هغه ورځې یادګیرنه راکوي په کومه ورځ چې په شیکاګو کې مزدور طبقې د خپلو حقونو لپاره اواز اوچت کړی او د خپلو سرونو وینې توی کړې وې خو لا تر دې دمه مزدور ته خپل حق میلاو نه شو او نن هم د هغه په قسمت او تقدیر کې نه هره ورځ لیکلې ده. دغه بدقسمته مزدوران نن هم د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره در په در او خاورې په سر ګرځي. غریبي ده، ناچاري ده، ناچاري بس زحمت دی، په خپل هوښیار قابل خلک یې. زه به په دې کې تاسو ته څه ووایم، دا ټول دا زموږ ورونه دي، دا ټول زموږ ورونه دي. دکه وخورو اوس کړي بس، نو وروسته زموږ څه مدد نشته. نن 1 مئی دا یو مزدور په ټوله نړۍ کې منځلې کېږي. حکومت هم د دې لپاره چوټي ورکوي چې مزدور دی، چونکې مزدور خو 1 مئی باندې چوټي وکړي خو مزدور خو اکه شانتې در په در او خاورې په سر دی په ټول دنیا کې. د دې لپاره څه اقدامات ونه شو، حکومت دې لپاره سیمینارونه هم کوي، چوټیانې هم ورکوي، خو چونکې د مزدور د اوچتېدو لپاره د دې د خیر ښېګړې لپاره هېڅ اقدامات ونه شو. د حکومت وخت د مزدور د فلاح بهبود غټې دعوې په خپل ځای خو د اقتدار د خاوندانو خپل منځي جګړو سره مزدور طبقه نوره هم په شا تللې. مزدوران د ملک اساسه را دا مزدور کو کار کی د ملک ته پیدا راشي که مزدور کار نه کوي نو ملک ته لکه نقصان راځي او پیدا نه راځي. نو حکومت ته زما دا غلی چې کله 1 مئی باندې د مزدور چې دوی دا چوټي کوي د کارخانو نه چې د دغې چوټۍ ولا کم سے کم څه ورکړي. چوټي نه شو کولی، د مجبوري ده او هر څه مهنګایي ده او نه شو کولی. کله به د مزدور حال بدل شي او د ده په قسمت لیکلې د بدحالۍ ورځې به په سوکالۍ کې څرنګه بدلی شي؟ دا یو داسې سوال دی که جواب یې ناممکن نه خو مشکل ضرور دی. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان حبیب.